بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې ښه به ملګرو په دې وخت کې موجود یم د چکدرې په بایپاس باندې او ضروري مې وګڼله چې تاسو له یو پیغام درکړم، ځکه چې موږ باندې کوم تکلیف کومه سخته تېره شوه هغه به تاسو ته د دې کپړو نه اندازه لګي، خو هغه خو باران دی، دا د الله جل شانه له طرفه رحمت دی. خو که موږ وګورو نو زموږ په پاکستانیانو باندې اکثر زحمت شي. د چکدرې بایپاس دی د تالاش چې کوم تقریبا زه وایم که د ګزونو په حساب سره د تالاش چې کومه اوبه پرې راځي هغه ځای د ګزونو په حساب سره حساب کوي ملګرو، نو کم از کم 5 ګزه 4 ګزه ځای به وي. خو که نن زه تاسو ته ووایم که چا هم نن سفر کړی وي او د تالاش هغه چې کوم ځای دی د اوبو بازار منځ دی او هغه بند او کوم تکلیف دی خلکو ته ورسېدو، ځکه چې هغه ځای بند و په هغه بله لار باندې به راتلل، نو هغه تکلیف ما ولیدو او چا چې دلته کې هغه رش کې ایثار شوي نو هغوی دغه تکلیف لیدلی دی. په دغې کې ماشومان وو، په دغې کې مریضان وو، په دې کې به داسې خلک وو چې هغوی به جنازې لره روان وو. د دې خبرې مقصد مې صرف او صرف دا دی ملګرو چې د 15 ګزو ځای علاج د چا سره نشته، د دې ځای د ایم پی ای د ایم این ای یا په دې ځای کې چې د کومو خلکو سره وس دی طاقت دی نو د هغوی سره د دغه 15 ګزو ځای علاج نشته دی. دلته چې د عوامو ته کم تکلیف ورسېدو خو د افسوس مقام دا دی چې دغه ایم پی ای دغه ایم این ای کوم چې موږ سره دا وعدې کوي چې زه به سړکونه جوړوم، زه به عوامو ته سهولیات راولم، نو هغه بیا څه چلو کي هغه لاړ شي په اسلام آباد کې ځان له بنګله والي. خو افسوس مقام دا دی چې هم په دې ټایم کې چې څومره تکلیف و دی عوامو ته او دغه ایم پی ای ایم این ای دې راوستی وي او په دغه رش کې دې ودرولی وي یا په دغه تکلیف کې دې ودرولی وي، نو هغه ته به د دې تکلیف پته لګېدلی وي چې آیا دا تکلیف څومره دی. نو څومره چې هم کسان دي هغوی چېرته چکر له وځي نو د پشکال میاشته بارانونه هم دي ځای په ځای دې سایډ ته د ملکن نه چې راواوړئ ملګرو، نو کوشش وکړئ چې لاول معلومات کوئ چې آیا روډ کلیر دی که نه دی، نو که بیا چکر له راوځئ نو ډېر زیات خوند به وکړي. خو که چېرې معلومات ونه کړی شي او بیا درته په لاره باندې تکلیف رسي نو مهرباني وکړئ چې د دغه چکر نه پرهیز وکړئ. او عاجزانه ریکویسټ کومه د تالاش ایم پی ای یا د دې سایډونو چې کوم ایم پی ای ایم این ای دی نو د دې 15 ګزو ځای لږ غوندې علاج وکړئ، ځکه چې معمولي غوندې باران هم راشي نو د عوامو ته بیا تکلیف وي. دا میسج مخکې فارورډ کړئ، کیدای شي زموږ د دې پیغام د وجې دغه ځای باندې تیزۍ سره کار وشي، ځکه د پشکال میاشته د بارانونو میاشته خامخا به سیلابونه راځي. نو که زموږ د دې میسج د وجې په دغه ځای باندې تیزۍ سره کار وشي نو ډېر به ښه. چېرته مې الله مخال آباد او خوشحاله ساته. د لوی الله په امان.